د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج مبارک داسې وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صرف د قرضداري جنازه نه پړاوهل چې مړ براغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تاسو کو په دغه قرض شته چا نو کچا به وی چې نشته په قرضا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه جنازه وکړه او کچا به وی چې او چې قرض پښنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تاسو کو د قرضې ذمہواری څوک اخلي نو کچا به وی چې الله رسول او ما د قرضې ذمہواری واغستل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه جنازه پڑھاو کړه کني وی به فرمایل وی تاسو ول جنازه وکړي او د قرضې نه علاوه چې یو سړی په ډیر زیات ګناګارو یو جنازه راغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجودو ډیر ګناګار سړی او ډیر په معاشره کې مشهور په ګناو په بدعملو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوزو ګدا سړی څنګه دی صحابه کرام ورته کو ډیر ګناګار سړی دی ډیر بدعمل سړی دی ډیر خطاکار سړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چاته د سنیکی یاد د چې د سنیک عمل کړي صحابي و یاد ده یو صحابي راغی د الله رسول او په یو مقبا ما او د صحابي د الله تعالی کی یو شپه پهره ور کړی و پهره یو شپه صرف نبی علیہ السلام ور دی گئی جنازه په خپل پړاو کړ یعنی په دومره عیوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو خوبی لټول او زمونږ مزاج څه دی یو سړی کې بس سل خوبي او چرته یو عیب په موږ تر مخامخ شي بس هغه یو عیب موږ هغه نه پریدو بیا اپی رسواکو هم هغه خلکو ته مخکاو هم او دا اصل کې موږ د قران په حکم باندې عمل وکړو قران کې الله جل شانه فرمایي یا ایه الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے مومنانو اول د خپل ځان فکر شروع کړئ په خپل ګناهونو نظر واچوئ په خپل جسم نظر واچوئ خپل عیوب ځان ته مخې ته کوي نو که پرس که تاسو کې دننه عیبونه نه وي په تاسو کې دننه غلطۍ نه وي نو د بل چا عیوب په تا پورې نه خلي لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم چې تو په سیده لارې تو په نیک کای باندې نو د بل ګناه تا ته ضرر نشي رسولی په موږ کې مصیبت دا دی